أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د انسان زندگی په حقیقت کې یو سفر دی چې دا د اعمالو نه انجام طرف ته روان دی. گویا کہ انسانی زندگی کیا ہے؟ یہ ایک سفر ہے اعمال سے انجام کی جانب. هر سړی لګیا دی سه اکټیویټیز شو کوي، دې اکټیویټیز ته اعمال وي او د دغه اعمالو بس نتایجي دې ته انجام وي. دیو جن یو حدیث مفهوم دا دی چې ته په کومه دنیا کې یې که نه دا د عمل کور دی ولا حساب، دلته انجام نشته، او کوم ځای طرف ته چې روانې هلته به انجامي ولا عمل، هلته به بیا عمل نه وي. د دې وجې نه په خپلو کردارو په اعمالو به ته سوچ کوې چې د دې به انجام صحیح هغه اعمال چې هغه ستا د نجات باعثي په مختلفو طریقو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته پوه کړي یو چې دا د اعمال د نجات باعثي. لکه یو حدیث کې راځي ثلاث منجیاتن، که ته درې کارونه کوې نو زیات امکان دا دی چې خلاص پشې، یعنې انجام به دې ښیي. او هغې ته وایي تقوی الله فی السر والعلانیه، چې په ښکاره په پټه د الله نه یریږې. وکلمة العدل فی الغضب والرضا، او هر وخت د انصاف خبره کوي، که قاریدلی او که خوشحالی، که خپه او که خوشحالی، په هر حالت کې د انصاف خبره کوي. والقسط فی الفقر والغنا، که خوار او که مالدار خو د درمیانه روی زندگی تیرې لتې نه وخې، نو زیات امکان دا دی چې ته به ګټه وکړې او ته به په منجیاتو کې نجات ومومې. خو که چېرې فرض که یو بل کارونه دي وثلاث محلکاتن، که ستا اعمال د دې دریو خبرو نه چاپېره ګرځي چې هغه سړی هلاکوي، نو بیا د نجات مه په تمه کېږه. او هغه په هغې کې یو دی هون متبعون، چې کله ته خواهشات پوره کوې، بیا چې کله ته په خواهشاتو پوره کولو پسې ولګې نو بیا ستا کار به شپه ورځ صرف دی چې ارمان به دې څنګه پوره کېږي، او ارمانونه خلاصېږي هم نه او پوره کېږي هم نه، نو ستا وخت لاړ. او دویم شح متاع، چې ته په پیسو دومره مینې چې بس حلال او حرامو ته نه ګورې، خو پیسې جمع کوې او که په تا د خرچې ځای راشي نو ته وایې ما سره څه دي. او دریم نمبر چې دی و اعجاب المرء بنفسه، چې که تا ته ځان د نورو خلقو نه غټ ښکارېږي او نور خلق درته غریب ښکارېږي، ځان درته مالدار ښکارېږي، او بل سړی درته ګناهګار ښکارېږي او ځان درته نیکوکار ښکارېږي، ته وایې چې که یم خو ځیمه، زما په شان مونځ څوک کولی شي، زما په شان حجونه څوک کولی شي، زما په شان تقریر څوک کولی شي، دا ته ځان ته غوری. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وهي اشدهن، دا خوی چې په چا کې یي د ده په هلاکت کې شک نشته، ځکه دا ډیر زیات خطرناک دی. نو موږ د اعمالو په دنیا کې یو، دا اعمال زمونږ شاته پرېږدو او مخې ته روان یو او مخې ته انجام سره به دوچار کېږو. د دې وجې نه قرآن موږ ځای په ځای پوه کړي یو چې ګورې ستاسو سره دوه صورته دي، او هغه څه دي؟ انا نحن نحیي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. موږ دله دا ټول لیکو او هر شی زموږ سره په ریکارډ کې دی. ستا د خولې نه چې خبره خیږي یا ستا حرکت کې، هغه یو ایکټیو فرشته ده، هغه په اسات یې ریکارډ کوي. نو ستا د اعمالو دوه حصې دي، یوه دا چې ته مخې ته ولېږې، لکه تا مونځ وکړو نو ثواب دې ولېږو، او تا کنزل وکړو نو ګناه دې ولېږو. خو د دې دویمه حصه چې ده دې ته ما قدمو وي، او د دې دویمه حصه چې ده د دې به څه اثر پاتې کېږي، یا بس د دې نه ښه اثر ستا غیر چاپېره خلق چې هغې اغوستی، نو دا ستا ثواب کاته جاری شوه.
او یا به د دې نه بد اثر اخیستی او دا خلق به په بدۍ را لګېدلی د دې نه ستا د عذاب کاته جاري شوه او دا به تر قیامته پورې دې ته آثارهم وایي ما قدمو ته چې څه نو د دې ثواب او عذاب تا مخکې ولیږو خو آثارهم تا چې څه وکړل او افټر افیکټ د دې چې څه اثر پاتې شو مثلا ته په یو یونټ کې وې او په هغې یونټ کې خلکو ډیوټي کول نه پیژندل او تا پراپر ډیوټي وکړه او خلکو ته ډیوټۍ چلو خو نو یو طرف ته تا د ډیوټۍ جزا میلاو شوه او بل طرف ته خلکو ستا نه د ډیوټۍ چل زده کړو نو دا جزا ستا آثار دي دا به ستا په کاته کې مسلسل لیکل شي خو که په یو ځای کې خلکو رشوت نه پیژندو او ته لاړې او تا خلکو د رشوت په چل پوه کړل نو یو طرف ته ستا د رشوت ته اخیستو سزا تا ته میلاو شوه او بل طرف ته چې خلک په رشوت ستا د وجې نه راولګېدل تر قیامته پورې به دا ستا کاته د ګناه جاري شوه دې ته آثارهم وایي نو ونکتبو موږ لیکو ما قدمو کم چې دی مخکې لیږي و آثارهم او افټر افیکټس چې دی کم پرېږدي دې وجې نه چې موږ په کم یونټ کې کار کوو او په کم ډپارټمنټ کې یو نو چې زموږ په ذهن کې دی چې په دې